تقریبا په دوه کې یو شان دي کنه په یو کې وایي دې شاده غوټه هم ده دلته ده ها ټیک شو پکې راستو پاسې لګي ته ډېر تکلیف وي هر ټیم تکلیف دی او په منځ کې تاسو موزه کرسي په کرسي کې کوي د کرسي کې د سور خپل مسکو د کال کې نه راځي تاسو نور دې ټکونه شي مثلا ټک ټک شو سینې ته د دسه کړچ کړچ به سار پاسه نه دغه څه ټکونه راځي په ګرځېدو کې تاسو د تکلیف څنګه دی ګرځېدو کوم تکلیف دی بار خدم بیا هم سګزار کوم کته بالکل نشم کته کوزیدو کې بیا زیات تکلیف دی کنه بالکل تکلیف سی وای ها او د دې نه علاوه چې کله د سیټو ډېر لکه وګرځي یا کوم شوخ دي ته پرسوب راځي نه پرسوب نه راغلی دړې بس صرف درد دی ها د درد بیا ته آرام په سبا باندې راشي زه دا درد ګولې مول خرم د باندې صرف د درد ګولې خوري بل د دې نه علاوه یا ګرمایش ولور کې یا نه ګرمایش نه سم بیا ډېر زیات تکلیف سماله شو کوم څه شي باندې وته ما پروس کاری تقریبا درې میاشتې د مدیر په ډاکټر لا شرنومیو دا لګي یا رسنګي زه درې میاشتې لا غنه کو څنګه دا نشته نشم ای لا شنو دا نشو نور انګریزي دونه دا وایي سریان نشته او ورسره پیسونه نشته نن خو دلته وعده ودی نه راغله زموږ ورته د ډاکټر د داخله ودونه تکلیف راځي کنه چې بالکل د دې تکلیف څه وخت څو کال وشو د دې د درې کال تقریبا درې نه مخکې هم دا درې کال چې دې سیوا شوې ها اوس ستاسو کوم تکلیف چې دی کنه زیات یو په ګرځېدو کې ډېر دی کنه ټیک شو ګرځېدو کې هم دی کېناستو کې هم دی مړه چې د کېدو کې هم ټول تکلیف دی پکې نه لکه کوم حالات کې چې ستاسو تکلیف ډېر سی وکیږي زه په دې باندې دوايي وباسم ټیک شو لکه اوس تا یو خبرو کوم چې په کوزیدو کې زما تکلیف ډېر سی دا یو لوی څه زه شم چوکاله باندې شم ټیک شو زه شم مچت کو بیا دونه غاړي هدا څه چې کوم دې سټیپینګ رنینګ هارد ټیک ده دې خو نه زه بس داسې د نه د لندنې پټی کې ټول دا د پاس دا کې اگر نه راځي نه خو نه راځي بس درشتي اسه معمول نه داسې بس لکه بینډینګ کې سیوا ده کنه داسې بس لکه ډېر نه نو دې خو نه راځي لکه تاسو نو درکې ټول شو نه داسې ټول نه نه دا نه دا کنټرول هم خطي دي زبردست ته بس دقيقة دا خطي دي زين كل بعد زاد شو انا زين ما نوصل كله شيء دا وشي خو د دې لپاره چې کومې طریقې دي کنه دا پټ نه دي ستا دا پټي کمزوري ده دا کمزوري دي شو په دې باندې بل کار کوو چې ستا دا پټي ټیک شي دا پټي ټیک شي او دا لاندې نه ده ټیک شو نو د زنګون جوړ چې دی د دې سلور پټو رانیولې دی چې په دې کې طاقت پیدا شو کنه ستا جوړ به بیا دی وړ نه خو دا داسې زر نه کېږي دا به خامخا ټایم اخلي ته به دغه احتیاطونه کوي دا ورزشونه به جاري کړي څنګه چې سړی 5 وخته لمونځ کوي که نه نو داسې به ورسره 3 ټایمه په تا باندې دا هم به راځي دا به ستا ژوند ایسئ ټیک شو چې تو دا غواړې چې زه مکمل ټیک شوې او ورځ ورځ نور نه کمزوري کېدې نو ضروري دي دا ورزشونه چې دا به تو خامخا په خپل روټین کې اډ کې دا به تو د ورځې 3 ټایمه کې چې دا دې کول د دې به یو فایده دی که نه چې ستاسو زنګونان به نور کمزوري کېږي نه او د دې نه علاوه ورځ ورځ به ستاسو زنګونان ښه کېدو طرف ته ځي که تاسو بیا په چړیا ښکته کوزېږئ تکلیف به کم وي که په یو ځای باندې داسې لږ ساعت کښېنئ یا زنګون لږ ډېر رحمت کړي نو هغه ډېر تکلیف به نه وي خو دا ښه کېږي د وخت سره ټیک شو د هغې لپاره به تو دغه یو څو ورزشونه دي او څو احتیاطونه چې دا جاري دي کول ته به په خپل ژوند کې بهتري محسوسوې نور تکلیف به ته نه سي ورکېږي ټیک شو د ټولو نه اولنۍ ضروري خبره دا ده که نه چې تو به دې له یو څو ورځې ګرم ټکور ورکړې ټیک شو ګرمایش دې خپله پکار دی دې زنګون له پکار دی
او دا غینه علاوه یو څو ورزشونه د خیمه چې هغه به کې کنه یو بالغ پروالی ټیک شو بالغ کې یا د سید ماشومان او موړه یا د سید طبيعه راته کې هغه پروالی د زنګون ته بلند کېږي داسې ټیک شو لاندې یو ته کې خو دا د زنګون له زور ورکړه لاندې زور ورکړه دی بالغ لا تقشه دا به د 10 سکند پورې ستاره دا ډېر زیات ضروري ورزش دی ډېر زیات بهترین رزلټ دی دا د صحت زور د قشان بنې سي په دې کې ستاره پټی کار شو یې په دې کې به طاقت پیدا شو دا پټی نه په دې کې طاقت نشته په دې د دې ورزش سره په دې پټو کې طاقت پیدا شي نو ته چې بیا کله په چړای ښکته کوزي کې ته تکلیف پته ده مې 10 سکند سره بیا پرېږده بیا لاندې زور ورکړه پرېږدم بیا دا سره ټیټ کېږي ټیک شو زور اخلي خو دا چې تو په ډیلي بیس باندې شروع کې 15 سپیرې سهار کې 15 غرمه کې 15 ماښام کې د ورځې 3 ټایم کې د یو ټایم 15 سپیرې کې نو په هفته نیمه کې به تا ته پته ولګي چې زما په دې خپو کې اوس هغه طاقت پیدا شو الله چک په کې پټو کې پیدا شي ټیک شو دې ته به بالغ دی بالکل د سترګې د لاندې 10 سکند لاندې ایساره شو دویم ورزش په دې کې هغه بالغ پروالی هغه به بالکل دې ځای ته کېدی او دا بالغ دی تا دې ست کې خو دې لاندې زور ورکړه او سیده 10 سکند ایساره ټیک شو دا بالغ هم ځای دی د دې نه علاوه پرې شي ون بالغ یا د یو بل څه شی لري ضروري نه کېږي ښه ټیک شو دا د ما کې خو د لاندې زور ورکړه دا قشر دا ټول سره پټی کار کوي پرېږدو بیا بیا پرېږدو بیا پرېږدو 10 سکند سره بیا پرېږده 10 سکند سره 15 سپیرې بیا د ځای پوره کړئ دا دویم ورزش شو بیا په دې طریقې سره هم دا خپئ دې ته بالغ کېده لاندې زور ورکړه د زنګون له زور ورکړه ښه دې ګوندې نه زنګون له زور ورکړه پرېږدو بیا پرېږدو بیا پرېږدو بیا پرېږدو بیا بالغ پروړئ دې ستړی کېدوئ زور ورکړه پرېږدم 15 سپیرې به دا ځای پوره کړئ 15 دا وشو بیا 15 سپیرې دا او دا په دې کې به 10 سکنډه تاسو ایسارېږئ د دې نه علاوه بیا درېیم ورزش تا دی چې دواړه خپې به راماتې کړي داسې دا بله خپه هم راماته کړه بله خپه راولي د دې په منځ کې ونیسئ دې له زور ورکړه 10 سکندو پورې به دا ایسي بیا پرېږده د دې سره به ستا دا پټي چې کومې دي په دې کې به طاقت راځي ښه ټیک شو بیا زور وکړه په دې 10 سکندو پورې به ایسارې بیا پرېږده بیا پرېږدم بیا پرېږدم په دې طریقه سره به د ورځې 3 ټایمه دا ورزش کې ټیک شو او په هر ورزش کې به 10 سکنډه انتظار کې
دا ستا درېیم ورزش شو. د دې نه علاوه څلورم ورزش چې کوم ستا لپاره ضروري دی خپې به دې هم دغه شان تېره ماتي یو لوپټه یا څادر به راواخلې ټیک شو داسې دې ګوټونو نه ګوټه ورکړي چې یو دغه تې ځان داسې راښکي ټیک شو هغه به دې خپې ته دواړو پښو ته په دې طریقه ور واچوي دا خپې اوس بهر ته کوله وکړه بهر ته زور کوه او لس سکنډه یې څاروه ټیک شو بندي کړه بیا پرېږده بیا بندي کړه بیا بهر ته زور کوئ بند کړه بیا بند کړه بیا پرېږده ټیک شو دا څلور ورزشونه چې دي دا ستا د زنګون لپاره ډېر زیات ضروري ده چې ته په پابندۍ باندې شروع کړې نو په میاشت دوه کې به تا ته دومره محسوس شي چې زه اوس په چړیه کوزېږم یا په یو ځای کې ینم یا وزن اوچتومه هغه درد په دې کې اوس نه کېږي خو دا داسې نه ده چې تو یو ورځ وکړې دوه ورځې وکړې هفته وکړې او بیا قلار شي چې دا خو نه ټیکېږي داسې نه ده دې ته اسټوارترایټس بیماري وایي دا د هډوکو بیماري ده ټیک شو خو په دې کې کمزوري شي پټې نو مونږ څنګه کار دی چې مونږ په پټو باندې کار وکړو پټې مضبوطې شي د هغې نه علاوه چې کله ستا پټې مضبوطې شي نو ستا جوړ به رانیسي بیا په کوزېدو کې په خطو کې په وزن اوچتېدو کې په یو ځای په ناسته کې یا ښکته واشروم ته کېناستل شول وړو ول ته کېناستل شول هغه ټیک شي ټیک شو نو دا څلور ورزشونه چې کوم دي دا چې تا په پابندۍ باندې شروع کړل د دې سره که تو وختي طور څه دوایي اخلي هغه ورسره اخله خو دا ورزشونه د خپل ژوند یو حصه جوړه کړه ټیک شو ځکه چې دا بیماري دا د ختمېدو نه وي دې څه علاج نشته چې تو هغه دوایي استعمال کې یا انجکشن وکړي وختي طور د انجکشن سره او د ګولو سره وختي طور ګزاري خو چې تو پرمننټ ځان ټیکول غواړې چې ماته دا تکلیف مکمل نه دا څلور ورزشونه به د خپل ژوند حصه جوړه کړي هر ټایم به دا په دې طریقه باندې کې که تو هر قسم علاج لځي هر قسم دوا لځي هر قسم ډاکټر لځي هغه کوه خو د دې نه علاوه دا کوم څلور ورزشونه چې دي دا ستا لپاره د ټول ژوند لپاره ډېر زیات ضروري دي چې دا ته په دې پابندۍ باندې کول که نه نو انشاءالله ستا د تکلیف په نور نه سیوا کېږي او وروسته ورځ به دا تکلیف ښه کېدو طرف ته ځي ټیک شو یو دا خبره دویم دا زنګونان چې کوم دي نو دا به تو ګرم ساتي دې له به ګرم ټکور ورکړي روزانه چې تو دې له د 20 منټ لکه اوس ټول عمر دا ټکور نه دی چې ته په کومه ورځ تکلیف و نو تو به کوشش کوې چې دوی ته ګرم ټکور ورکړې موسم یخ و نو دې ته بریس اچوه او د دې نه علاوه دې له تو 20 منټه ګرم ټکور ورکړه هغه که تو د شګې ورکولی شي یو اوبه په بوتل کې ګرمې کړه هغه په دې پټو باندې داسې چاپېره د 20 منټه لپاره ټکور کړه او یا په دې خپه باندې چې د شګې ټکور هم ورکولی شي د مالګې هم ورکولی شي د یو څو طریقې چې دي دا ته شروع کړې د دې سره به ته خامخا به ته ولږ زما تکلیف څنګه کم شو او کومه دوایي چې مونږ درکړو هغه دننه چې ستا دا کومه بیماري ده هغه کنټرول کوي ټیک شو نو په دې طریقه باندې څنګه د علاج دی انشاءالله چې دا یو څو ورځې وکړو ته به بیا مکمل ټکي بیا که ته یو میاشت پس راشي ته به په خپله پته ولګي بیا به مونږ دوباره هم دا ټسټونه وکړو دا کوم چې په ښکته تلو کې دا کوم درد دی کوم چې په راماتېدو کې دی ته بیا په خپله بیا چې تو 2-3 میاشتې دا ورزشونه وکړې نو مونږ به بیا تا څنګه چې عام نارمل سړی مانځه ته کښېني داسې به په هغې طریقه باندې مونږ ته هغه ورزشونه وښیو چې تو ورو ورو هغې طرف ته لاړ شي ستا رپورټ کې اوس دا کوم څه خپله دا ختم شو دا به بیا راماتو ټیک شو د راماتېدو بیا نور ورزشونه دي خو اول ساعت چې کوم د پټو د مضبوطېدو د ورزشونه دي دا کوو 3 میاشتې بعد بیا د راماتېدو ورزشونه ټیک دی